نو حرف ته حرف زکوي چې په دې کې طرف او کناري والا حرف څه کیږي ادا کیږي ٹھیک شو جی وس مثلا موږ د سر نه راواغستو با زبر آزاد وای تا زبر تا ثا زبر ثا جیم زبر تاسو خاموش ح خ د ذ ر ز س ش ص ض خیال کوئ چې صرف کناري ولا حرف دی تاسو خیال لې ض ط ظ ع غ ف ق ک ل م ن و ه اوس دلته کې مونږ ته مسله جوړیږي همزه چې اوس مونږه طرف او کناري ولا حرف وایو نو په اوله کې خو ها راغلی ده نو همزه زبر ه پکار دی حال دا چې مونږه همزه زبر ه نه وایو همزه زبر ا وایو همزه زبر ا وایو دلته کې بس کې قاری صاحب دلته کې جواب داده چې همزه په اصل کې دی امزه همزه په اصل کې دی امزه چې امزه شو نو همزه زبر ا ټیک شو اوس دا خبر د کم ځای نه ما وکړه نو دا د مقدمه الجزري او کتاب دی د هغې شرحه د الجواهر النقیه په هغې کې لیکلي ده ښه په هغې کې باب مخارج الحروف کې دا خبره لیکلې ده ټیک شو جی ښه جی اوس په دې 29 حرفونو کې د الف متعلق چې کوم دی هغه مونږ خبره ځکه نه کوو چې په الف کې جدا بحث دی چې آیا دا مستقل حرف دی او که نه دی د دې نور په دې کې بحثونه ډیر دي خو هغه د تجوید د کتابونو سره تعلق ساتي د هغې مونږ دلته بحث نه کوو ټیک شو جی د حروف لفظ نه مونږ ووتو د حروف نه مونږ ووتو رالو مونږ هجا ته دا انتهایی اهم ټاپک دی وګوته کېدوی ښه هجا څه ته وایي هجا خاجي هجا ویل کېږي لفظ لره حرف کول او ویل لفظ لره حرف کول او ویل مثلا زما نوم دی احسان اوس د دې هجا کومه هجا به څنګه کوم الف ح سین الف نون دې ته ویل کېږي څه هجا یعنی لفظ حرف کول لفظ حرف کول دویم هجا دې ته ویل کېږي چې د حرکاتو سکناتو په ذریعه د حرفونو اظهار کول د حرکاتو سکناتو په ذریعه د حرفونو اظهار کول مثال په تور باندې تاسو په بورډ باندې ولیکو جی